الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران دې ځای نه درېیمه حصه هغه شروع کیږي. دې حصه کې هم درې بابه دي. اولنی باب د دې آیات 130 نه واخله تر 180 پورې دی. په دې باب کې آداب دی مومنانو ته د راتلونکي وخت داسې آداب چې هغه د هزیمت نه بچ کوونکي دي، د شکست نه بچ کوونکي آداب مومنانو ته ذکر کوي. تهذیب الاخلاق دا تقریبا 11 اخلاق دي، شپږ پکې اوامر دي. شپږ اوامر دي. آیات 130 کې دی یو، بل آیات 131 کې واتقوا النار التي، بل 132 کې واطیعوا الله، 133 کې وسارعوا الى مغفرة، بل 160 کې دی رستو خافونی، 160 کې دی توکلو فلیتوکل، او 175 نمبر آیات کې دی خافونی زمانه ویریږئ. دا شپږ اوامر دي، شپږ اخلاق په اوامرو سره، شپږ اخلاق په نواهیو سره. یو د آیات 130 کې لا تأکلوا الربا، د سود مال مه استعمالوئ. بل 139 کې لا تهینو، په دغه 139 کې درېمم دی ولا تحزنو. بل 149 کې ان تطیعوا، معنی د کافرو اطاعت مه کوئ، په معنی د نهي سره دی. 156 کې دی یو، او بل 175 کې را روان به وایو. او لس صفات او لس اخلاق تی پکې د مؤمنانو نورو. سلور 134 کی بیانیږي سلور اخلاقو. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. او درې په 135 نمبر آیات کې ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم او ولم يصروا على ما فعلوا. 135 کې دا درې. 144 کې دی بل صفت چې عقیده په وفات د نبی علیہ السلام وما محمد الا رسول، هغه ځای کې به ذکر کوي. 145 کې دی بل صفت چې عقیده په مرګ د ټولو انسانانو په خپل نیټه چې ټول انسانان به مري. او سلور صفات په 146 نمبر آیات کې دي. سلور صفات په 146 نمبر آیات کې ذکر کیږي. یو قاتل معه ربیون کثیر، بل فما وهنوا، بل وما ضعفوا او وما استکانوا. دا سلور صفات 146 کې. 147 کې به دعا ذکر کی د مخکنو خلقو د سابقینو دعا. 147 کې
او دارنګ 161 کې عقیده په صفت د نبی علیه السلام چې صفت د نبی علیه السلام دا چې د خیانت نه کوي دی باندې به عقیده ساتي وما کان لنبی ان یغل دا 161 نمبر آیات کې 164 نمبر آیات کې دا الله رب العزت احسان منل دا بر مؤمنانو صفاتی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا او 169 کې عقیده پشان د شهداو باندې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا چې کوم شهیدان شو باغی باندې به د عبس مړی چې کم دینو ګمان نه کوي 173 کې د صحابه او د قول تابعداري صحابه او قول کړو په وخت د سخت تکلیف کې اغي ویلو حسبنا الله ونعم الوکیل تاسو په سخت تکلیف کې وای حسبنا الله ونعم الوکیل بیا جوابونه به د منافقانو ذکر کوي په باره د هزیمت د احد کې چې کومه ظاهري شکست میلاو شو نو داغه باره کې به منافقینو چې کوم اعتراضات کول داغه جوابونه به ذکر کوي په 14 علتونو سره 14 علل به داغه بیانوي چې دا ولې دا شکست راغلی او ظاهري 140 141 142 143 152 165 166 167 کې دې کې به 14 علتونه بیانوي او صفات د منافقانو بیانوي 154 167 168 کې او عظمت د نبی علیہ السلام په 169 161 159 161 164 کې او بیا تفصیلی شان د شهداو په بیانې 169 70 71 کې او د زخمیانو صحابه حال هم بیانې دا په 172 173 174 کې او بیا دو سوالونه او داغه جوابونه 178 او 169 کې 178 او 179 کې با دو اعتراضات او داغه جوابات دا او آخر کې بیا تخویب بخلاو ته بیان کی 180 نمبر آیات کې تخویب باغی ته بیان کی یرا دا خلاصہ د اولنی باب د دې سے 180 و پورے بهبوزی په دې طریقہ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا اولانه نهی د دغه 31 اوامرونه د دې 31 احکامات او د دې اخلاقونه اولنۍ نهی ده یا ایها الذین آمنوا تړونی د مخ کې سردار مفسرین وای مخ کې د دوستانه د يهودونه من اوشول ابو حیان وای د دوستانه د يهودو او د نصاراو نه من اوشولا نو د آیات کې ورپسې من کوي دا غشینه چې پاغه سره دوستانه جوړیږي د چا سره د يهودو نصاراو سره چې هغه مال له سود دی مال له سود باندې دا غي سره دوستی جوړ شي نو دا غي نه من کوي وسو مخکې آیاتونو کې من شي وکنه چې په دوستۍ یې مونی سای دارنګي مفسرین وی مخکې آیاتونو کې وعده د نصرت بیان شولا چې الله رب العزت په نصرت کوي امداد بکوي نو د آیات کې د حصول د دعوت د حصول د نصرت د پاره آداب ذکر کړي نصرت په ول څنګه حاصلېږي نو نصرت حاصلېدو لپاره اولنې ادب چې ځان به د سود د مال نه بچ ساتي لکه یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا مخره تاسو الربا مال سود معنا مې استعمالوي اضعافا مضاعفا
دوچند په دوچندیا سره دوچند مال چې کم دینو دغه مې استعمال وای د سودو دوچند په دوچند. نو دلته یو اشکال ذهن ته راځي چې یاره دوچند نشي استعمالولی او اسی لکه د سود مال که کم وي نو هغه استعمالولی شي، دې نه دا خبره ذهن ته معلومیږي. نو د هغې مفسرینو جواب کوي نه، وایي دا اضعاف مضاف دا قید احترازي نه دی، دا قید اتفاقی دی، دا د مزید قباحت دپاره دی چې بالکل اډو استعمالوی یې ملکه. یعنی دلته کې د تأکل الربا کې د ربا هم نه پیدا او د دوچندوالي هم نه پیدا. مال د سود استعمالوی، مې دوچند استعمالوی. او دویم مقصد دا چې دا اضاف مضاف ځکه وایي چې دا د سود والو خلکو کار دایي، دا د هغوی په عادت باندې دا خبره کوي. د سود والو عادت دایي چې په سود باندې مال ورکي، یو میاشت کې ورته ادا نه کي، نو په دویمه میاشت کې ورپسې د هغې نه په ډبل چې مخکې میاشت کې پې 1000 روپۍ سود ولکه، نو دې میاشت کې پې اوس 2000 خیجئ. دا د سود والو کار دایي چې هغې دا شی ډبل کوي، لکه مجبورۍ ته ګوري، د مجبورۍ د وجې نه ظلم ډیر کوي. بیا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مه استعمالوئ معنی مخورئ الربا مال له سودو اضعافا مضاعفا دوچند به دوچنده. واتقوا الله لعلکم تفلحون. واتقوا الله سره دویم امر چې دې سره د سړي مضبوطوالی راځي او جهاد کې مضبوطوالی راځي، فتح په حاصلیږي. تقوا واتقوا الله، یریږئ د الله نه، لعلکم تفلحون، دې لپاره تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي اعدت للمتقین، دا بل یو امر دریم. تقوا د اور نه، د یری د اور نه چې کم دی نو ځان بچ کول. واتقوا النار التي، خو د اور نه بچ کېدل دا چې کم دی نو په یره د الله باندې کېږي. واتقوا النار التي، یریږئ د اور هغې نه اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی د کافرانو لره. واطیعوا الله والرسول، دې کې بل یو امر علاغه و چې کم دی نو فتح حاصلیږي چې اتباع د الله او د رسول د الله وي. واطیعوا الله، اطاعت کوئ د الله، والرسول او د پیغمبر، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. وسارعوا الی مغفرة من ربکم، دې کې بل یو امر د اتباع د پیغمبر نه بعد اوس امر په مسارعات د الله او دارنګ د پیغمبر تابعداري، نو د هغې نه بعد امر په مسارعات د الله او د پیغمبر د تابعدارۍ نه بعد چې سړی نیکی کوي نو دا پیدا ورکوي لکه سړي لا. وسارعوا الی مغفرة من ربکم، منډه وکئ، جلدي وکئ، تعدي وکئ، الی مغفرة بخنی طرف در رب ستاسو نه، و جنت او جنت ته عرضها السماوات والارض، چې پلانوالی د دغ کې جنتو د جنتین چې کم دی نو دا جنس ته جنس، و جنتین جنس ته دا مراد تینه جنتونه دي. ښه عرضها السماوات والارض، چې پلانوالی د دغ کې جنت پشان د پلانوالی د اسمانونو والارض او د ځمکو وي، د ځمکې او دارنګې د اسمانونو د پلانوالی پشان ته پلانوالی به وي. دلته کې یو اشکال ذهن کې دا راځي، یو اعتراض خدا دی چې یاره روایتونو نه معلومیږي چې جنت چې دی دا به ډېر لوی، لکه د دې دنیا د اسمانونو او د ځمکو نه به لکه جنت ډېر لوی، ډېر آخري جنتی لبه د دې دنیا الله چنده جنت ورکولی کېږي. نو لکه څنګه الله وایي چې د جنت پلنوالی په شان د اسمانونو د ځمکو دی، نو د هغې جواب دا دی، مفسرین وایي، بعضې مفسرینو دا ویلی دي چې تشبیه حقیقي شي کله، وایي د دې مقصد دا دی چې دا اسمانونه ټولو دا وغوړی، یو اسمان وغوړی، ورپسې بل اسمان وغوړی داسې، او بل و اسمانونه وغوړی، او دارنګې دا ځمکې دا وغوړی، لکه دا چې د یو بل سره وغوړی او یو بل سره وله سیډونه ټچ کې، نو د دې نه څه لویه بلا جوړېږي. وایي نو وایي دومره چې کم دی نو جنتونه دي که نه، جنت دوره دی
دا چې تشبیه حقیقی شي کله، او بعض مفسرین وایي نه دا تشبیه تمثیلی ده، دا تمثیل دی صرف دلته. الله رب العزت وی اسمانونه او زمکو د پلنوالی په شان د جنت پلنواله دی. نو څه مقصد زمونږ د ذهنونو کې د بل شي پلنواله مونږ ته په ذهن کې نه کېناستو، مونږ ته د بل شي غټواله په ذهن کې نه کېناستو، خو مونږ ته د اسمانونو او دارنګ د زمکې پلنواله چې دی نو د دې نه مونږ ته غټ ښکارېږي نه نور، نو زمکې او د اسمان نه راته غټ څه ښکاري نه. نو عرضها السماوات والارض چې پلانواله د هغې په شان د پلانوالې د اسمانونو د ځمکو، اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی متقیانو لره، الذین ينفقون فی السراء والضراء. الذین دا اوس صفات د هغې ذکر کوي د مؤمنانو، څلور صفتونه په دې آیات کې، دا دپاره د څه شي د فتح او د غلبې دپاره. فتح بالا غیمومی چې دا صفات ځان کې راولی وی، الذین دا کسان دی ينفقون فی السراء چې مال خرج کوي، فی السراء په آرام کې، د آرام په وخت کې مال خرج کوي، والضراء په سختۍ کې، دویم صفت ښه د سختۍ په وخت کې مال خرج کوي، والکاظمین الغیظ او والکاظمین الغیظ او سکی غصې لره زغمی غصه، والعافین عن الناس او ماپ کون کی عن الناس د خلقنا ماپے کی خلقو تا، والله يحب المحسنین الله رب العزت محبت کون کی نیکانو سرا. دا سلور صفتونه د مؤمنانو چې دا سلور صفتونه پکې نو فتح به حاصلېږي. کم انفاق په حالت د آرام او په حالت د سختۍ کې، او غصص کل او ماپے صفت ځان کې پیدا کول، دا سلور صفتونه چې نو بیا به فتح حاصلېږي. والذین درې دې آیات کې ذکر کوي، والذین اذا فعلوا فاحشة، او دې کې اصل کې تقسیم دی د مؤمنانو دوو قسمونو ته. د مؤمنانو یو قسم دی مضبوط مؤمنان، هغه ذکر کړل الذین ينفقون فی السراء والضراء کې، او دویم قسم د مؤمنانو والذین اذا فعلوا فاحشة سره ذکر کوي، چې دا هغه مؤمنان دي چې دا په نسبت د مخکې لکوټي ونته کمزوري دي. والذین اذا فعلوا فاحشة، هغه کسان کله چې کوي فاحشة سبت کار لره، څه د ګناه کار کوي، بد کار کوي، او ظلموا انفسهم یا ظلم کوي په خپلو ځانونو باندې، ذکروا الله. ګوره د مؤمنانو صفت بدایي چې کله د دنه بد کار وشي، فاحشتن مفسرین ذکر کوي کبیره ګناه مراد ده، غټه ګناه، او ظلموا انفسهم کې مراد وړه ګناه ده. که دنه غټه ګناه وشي او که دنه وړه ګناه وشي نو ذکروا الله، یادی الله لره. څه مقصد که دنه هر قسم ګناه وشو ده ته ډایرک الله رایاد شي. د الله یاداش مقصد دا دی چې د الله عذابونه قیامت او قبر او محشر دا ارسو ترایات شي نو دې ډایرک توبه تایب کیږي. لکه ښه ذکر الله، یادی الله لرا، فاستغفروا لذنوبهم، نو داغي نتیجه دا شي چې الله ورته یاد شي په ګناه باندې، نو فاستغفروا لذنوبهم، دی بیا بخنه غواړي لذنوبهم د خپلو ګناهونو. دا دویم صفات شو. ښه ومن یغفر الذنوب الا الله، دا ترغیب توبې طرف ته. ګناه در نکیږي نو یاره وباسه کنه توبه کو، غټه ګناه ده نشوي کو وړه د هغې توبه وباسه، په توبه باندې معاف کیږي هغه. ومن یغفر الذنوب، او څوک دی بخنې والا، یا ومن یغفر الذنوب، هېڅوک نشته بخونکی د ګناهونو، الا الله سوا د الله نه، څوک هم بخلو والا نشته دی. ښه الا الله سوا د الله نه. ولم یسروا علی ما فعلوا، دا دریم صفت دی. ښه د مؤمنانو ولم یسروا علی ما فعلوا، همیشګیري نه کوي دي په هغه څه باندې فعلوا چې کومه ګناه تې وشي. علی ما فعلوا کې مراد ګناه ده. د مؤمن صفت بدایي چې دنه به ګناه کیږي لکه، خو د ګناه باندې به همیشګیري نه کوي، توبه به تې سمدستي وباسي. ګناه تې وشوه بس په هغې به پیمانه کیږي بیا. ولم یسروا علی ما فعلوا، او زد نه کوي دي علی ما په هغه څه باندې
فعلو چې هغه دیو کی همیشګری نه کوي په اسبان چې دیو کی وهم یعلمون او دی پویږي دی په سبان نه پویږي په قبل ولو د توبه چې الله توبه قبلې نو لهدا توبه وباس کنه الله ته یا ولهم یعلمون او دی پویږي په ګناه خپل باندې پوه شي نو بس توبه وباسي کنه اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا اوس د دوالو قسم مؤمنانو ته بشارت او زیره د مؤمنانو دوو قسم ذکر شو یو الذین ينفقون فی السراء دی آیات کې او دویم لکوټی کمزوري مؤمنان چې ګناونه تن لکیږي والذین اذا فعلوا فاحشة کې د دوالو له الله زیره ور کوي اولئک جزاؤهم مغفرة دا نران بدل ردی چې دا نو مغفرتون بخنه دا من ربهم د طرف د رب د دینه وجنات او جنتون وی تجری من تحتها الانهار چې ویږي ولاندې د ونو دا غین نهرونه خالدین فیها همیشه وی پاغه کې ونعم اجر العاملین او خد بدلا د عمل کوونکو خد دا بدلا جنت د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن دا اوس تخویب دنیوی دی په باره د مکذبینو کې مخه ته بشارت ذکر شو هغه خلکو ته چې هغه مؤمنان دي نو دی کې تخویب ذکر کوي په باره د هغه خلکو کې چې هغه مخ کې تیر شوي دي لکه هغه تیر شوي دي کنه وي دا ستا وګوره ستا د ژوند لپاره دغه معیار د ځان له مخ کې سوچ کوه هغه ډیر لوی خلکو لکه خو چې د الله نه د منلې د پیغمبر یې نه د منلې نو څنګه الله کړی دي قد خلت من قبلکم یقینا تیر شوي دي مخکې ستاسو نه سنن واقعات د مخ کې تیر شوي دي کنه فسیرو فی الارض پس وګورځئ په ځمکه کې فانظروا وګورئ په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه شو اخرنی انجام د دروغجنو چا چې دروغجندیا کوله د هغې اخرنی انجام څه شو لکه تاسو وګورئ کنه دنیا کې وګورځئ د فنظرون مراد دلته مفسرین وی یا فسیرون مراد وی قرآن دی قرآن وګورئ لکه تاسو یو تفسیر داره چې قرآن وګورئ قرآن کې د مخکنو خلکو حالات وګورئ تاسو چې هغې تکذیب کړی دی د پیغمبر یې نه دی منلی د الله یې نه دی منلی د هغې اخري حالات څه شو لکه اگر که لوی خلکو کجوري به یې روباسلې په لاسونو اگر که غرونه یې تراشلي دي اگر کو هغه دور لوی خلکو چې دا ونی به سرون نرو باسلې اونی ولې رو باسلې بای خو اخیری انجام یې شو لکه اخیری انجام هغه ته وګورئ نو تاسو خو لکه لا د هغې نیمې حصې ته هم نه رسېدلي نیمې حصې ته نو کو تاسو لکه دروغجنتیا کوئ د پیغمبر نه منئ د الله توحید نه منئ نو تاسو به بد شئ ولې سو هذا بیان للناس بچاو به پس کی بچاو به مونږ ته په څه باندې میلاویږي د داسې خلکو د حالاتو نه چې مونږ د الله د عذابونو نه بچ شو مخکې د عذاب والا تذکره وشوه که نه نو بچاو به مونږ اوس څنګه ګورو هذا بیان للناس قرآن کې به ورته بچاو میلاویږي که نه هذا بیان للناس دا قرآن بیان للناس دا بیان دی د خلکو لپاره وهدن او هدایت دی وموعظة للمتقین او نصیحت دی متقیانو لره دا درې صفات د قرآن بیان شو ولا تهنوا ولا تحزنوا دا متعلق ته مخکې سره د قرآن د آیات نه معلومه دا شوله چې قرآن هدایت او دارنګ موعظت دی نو لتهتدوا ولتتعظوا په دې قرآن باندې به تاسو هدایت حاصل کړئ او په دې قرآن باندې به تاسو نصیحت حاصل کړئ او ولا تهنوا ولا تحزنوا د دې قرآن سره به تاسو چې کله تعلق پیدا کړئ نو ولا تهنوا بیا به سستی نه کوئ او ولا تحزنوا بیا به غمجن کېږئ ما دا را دغه قرآن د صفتونو سره متعلق دي ولا تهنوا او مسستی مکوئ ولا تحزنوا او غمجن کېږئ ما پسو په ملګرو باندې ملګری شهیدان شیو کنه احد کې پاغي باندې مغمجن کېږئ وانتم الاعلون او تاسو اوچت یې په اعتبار د دلیل سره او دارنګ میدان جهاد کې هم اوچت یې لکه تاسو نه کو دا کم مړه شو نو لکه شهیدان دي دا ان کنتم مؤمنین ځکه چې تاسو مؤمنان یې ان په معنی د اس سره دی دلته ځکه چې تاسو مؤمنان یې یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو دی زینا د 177 نمبر آیات پورې دا هغه امور ذکر کوي چې متعلق دي د احد سره
چې متعلق د احد سره دی هغه امور چې کم دینو هغه ذکر کوي او دا جواب د منافقینو د سوال له د آیاتو. منافقینو چې کم دینو اعتراض کړو هغه ویلو وی لکه دا مؤمنان کو په حق کوي او دا پیغمبر کو په حق کوي نو مونږ له د سوال کولو حق شته لکه چې مونږ سوال وکړو کدی په حق باندې نو دي ته دا شکست ولې ملاوي دو د احد کې دا احد کې دی ولې چې کم دینو کمزوري شو. جواب ایمسسکم قرحن فقد مس القوم قرحن مثله. دو جوابونه دی ګورا دو به جوابونه ذکر کی او دو به علتونه ذکر کی. قرآن د احد د شکست ظاهری شکست چې میلاو شو د احد نو دا غي دو جوابونه د منافقانو په جواب کې یو شکست چې میلاو شوی دی کنه ته خپکیږه ما ایمسسکم قرحن که رسیدلی تاسو ته قرحن زخم که تاسو ته زخم رسیدلی معنی زخمیان شوي او ملګری د نشیدان شوي نو خفګان خبره نه ده ولې فقد مس القوم قرحن مثله یقینا رسیدلی او قوم ته قرحن زخم مثله په مثل ده دی. دا د بدر واقعیا کې د ذکر کوي. بدر کې چې تاسو او یا مردار کړیو او یا خو تی نیولی غلامان کړیو دا چل خو تاسو کړی نه ولې نو تاسو تکوس ضرور رسیدو دا خو تاسو مخکې ورسره دا چل کړیو لکه. دویم وتلک الایام نداولها بین الناس. دا خبره مکوئ چې لکه تاسو د حقانیت تاسو حق باندې نه ولې که په حق وای نو تاسو به جنګ ګټلی ولې. الله وتلک الایام نداولها بین الناس. دا ورځې دا فتح او دا حوادث نداولها اړو راړو مونږ دی لره بین الناس ما بین د خلکو کې. نن که ستا وار دی خو لکه سبا به در باندې زما وار راشي ښه دا خو الله اړی راړی داسې. نن کو د دې ظاهري شکست نو لکه دا خو هیڅ پروانه نه. دا دو جوابونه شولو او دو علتونه. الله ولې دا تاسو ته ظاهري شکست میلاو کو په احد کې دا غي قرآن وجوهات ذکر کوي. یو وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. دا دویم کنا اول وليمحص الله سرا دا علل شروع شو. هغه اعتراض کړو دا ولې احد کې تاسو ته شکست میلاو شو دا غي وجوهات. یا وليعلم الله الذين آمنوا دې لپاره چې ښکارا کی الله رب العزت کسان لره چې مؤمنان دي چې مؤمنان ښکارا کی کنه چې کم کم واپس کیږي او کم نه واپس کیږي چې کم کم خبرې کوي باسونه کوي او کم کم نه کوي. دویم ويتخذ منکم شهدا او جوړ کی تاسو نه شهیدان. دا تاسو له خو احد کې ظاهري شکست زکه در کړو چې شهیدان په تاسو کې جوړي. شهیدانو شهادت سوړه مرتبه خو نه ده. والله لا يحب الظالمين. الله رب العزت محبت نه کوي ظالمانو سره. دا جواب دی یو وهم دی. وهم داو چې دا زمونږ دلیل د حقانیت ته لکه چې مونږ په احد کې به تاسو زورور شو دا زمونږ سره د الله محبت ته ځکه. جواب والله لا يحب الظالمين. الله محبت نه کوي ظالمانو سره. تاسو ظلم کوئ شرک کوئ کفر کوئ تاسو سره به الله محبت کوي. بل علت دا ولې ظاهري شکست میلاو شو دا ټول ربطونه دی ګوره خدای یو بل سره تړونونه دی ګوره دا زو چې کم ټکی وام که ربط نوم ناخلم نو نه بخلم خدای یو بل سره تړون بی دا ټکی به لیکای ځانتا. وليمحص الله الذين آمنوا. دا دوی بل علت ته چې ولې ظاهري شکست میلاو شو وای زکا وليمحص الله الذين آمنوا دې لپاره چې خپاک کی الله الذين آمنوا هغه چې مؤمنان دي د عیب نه د ګناهونو نه د دې ارسنه پاک کی لکه. ظاهري شکست تاسو توحید کې د پاره راغی چې تاسو الله د ګناهونو نه پاک کی غمجن کړل چې بده تاسو ګناهونو وبخي الله. ويمحق الكافرين او ختم کی الله کافرانو لرا. نو ګوره اشکال لازم چې یاره اومند دي شکست او وی چې الله وی چې ويمحق الكافرين ختم کی الله کافرانو لرا. نو کافران خو بل هغه ختمېدل چې سچل شي وي چې مؤمنانو ګټلې وي رسېږي کنه په خبره باندې. نو دا څنګه علت ته او دا څنګه حکمت ته په دغه کې په احد کې چې الله رب العزت کافران ختم کی حالان کې دا مؤمنانو ظاهري شکست موندلې و. دا غي جواب کوي مفسرین وې دا آیات متعلق تر هغه تلک الایام نداولها سره
دا ورځې مونږه اړو راړو. څه مقصد؟ کله به ستا واري او کله به زما واري لکه وی. نو ګوره چې کله د ستا واري که نه ته په مؤمنانو باندې غالب شي، نو هغې کې به فایده دای چې ولیمحص الله المؤمنین الذین آمنوا، دې دپاره چې پاک کي الله رب العزت هغه کسان چې مؤمنان دي د ګناهونو نه. چې مؤمنانو ته کله شکست میلاو شي نو بیا په دې کې پاکۍ مقصودی، الله د ګناهونو نه پاکي. او نو دا ویلوها کې دویم وار چې کله د مؤمنانو واری کنه نو دا ردی لپاره چې ويمحق الکافرین، الله ختم کی کافرانو لرا. دا نو دا ویلوها سره متعلق دی. ښا مداوله کله د کافرانو یو کله چې کم دی نو د مؤمنانو، کله ګټه د مؤمنانو نو د مؤمنانو په ګټه کې کافر ختمیږي، او کله ګټه د غي د کافرو نو کافرو ګټو کې مؤمنان د ګناهونو نه پاکيږي. دواړو طرف ته پیدا ده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، دا بل علت خا تاسو به داسې جنت تلاړ شئ، دا د جنت د تلو لپاره یو سبب دی لکه علت دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ای تاسو ګمان کوئ چې داخل بشئ تاسو جنت ته. ولما يعلم الله الكافرین ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او لا تر اوسه پورې ندی ښکاره کړي الله هغه کسان جاهدوا منكم چې هغه جهاد کوي ستاسو نه. ويعلم الصابرین، او ندی معلوم کړي الله رب العزت صبر کوونکي، لکه صبر کوونکي او مجاهدین لا ښکاره شوي ندي او تر تاسو ګمان کوئ چې جنت ته بلاړ شو. دا اصل کې ستاسو دا ظاهري شکست یو دا خو د سره پاره د صبرناکو د غیر صبرناکو د مجاهدین او د غیر مجاهدینو د ښکارا کولو د پاره ولکه دا. ولقد کنتم تمنون الموت، او دا بل علت تاسو ته وحود کې ولې ظاهري شکست میلاو شو؟ وای ځکه تاسو کو خیال کړي تاسو یو دعا غوښتلې و چې الله موږ له مرګ د شهادت راکا، دا تاسو ویلا. نو مرګ د شهادت سړی تالوا کې نه میلاویږي او نه چې کم نه په کاسه کې ته سو بمغدي، خو مرګ د شهادت د الله په لار کې میلاویږي. وي ولقد کنتم تمنون الموت، او یقینا وای تاسو تمنون الموت چې تاسو غوښتو الموت مرګ د شهادت من قبل ان تلقوه، مخکې نه میلاویدو تاسو نه د دې سره. تاسو د دې شهادت د میلاویدو نه مخکې تاسو چې کم دینو دا دعاګانې به غوښتلې چې الله مرګ د شهادت. نو فقد رأیتموه، یقینا تاسو ولیدو هغې مرګ د شهادت لره. وانتم تنظرون، او تاسو کتل معنی مرګ د شهادت په د میلاو شو، تاسو دعا قبول شوله. وما محمد الا رسول، دی آیات کې چې کم دینو بل یو امر د اخلاقو د مؤمنانو نه د پاره د فتح، چې فتح به درته هغې میلاویږي چې دا صفات راولي. یو صفت د صفاتو نه دا دی چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې د وفات عقیده ساتي، لکه د وفات عقیده به ساتي. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، نبی علیہ السلام نو محمد نه دی مگر رسول د الله دی، تیر شوي دي مخکې د دنه نور پیغمبران. مفسرین د دې آیات د نزول وایي، د دې آیات شان نزول وی کله چې احد کې مؤمنان لګیاو خو په ګرمه باندې لګیاو، دا چې کله واپسی حمله وشوله، واپسی حمله نه بعد چې کم دی نو نبی علیہ السلام غاښونه مبارک شهیدان شولو، سر چې کم دی نو ولګېدو هغه هم وینې شو. یو کافر راغی مخامخ نبی علیہ السلام لا، نبی علیہ السلام ته مخامخ طلحه رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی. هغه طلحه رضی الله تعالی عنہ په غشو باندې ولی هغه هم پرېوتو، لکه بس هغه الته چغه کړه یا هغه او یا شیطان چغه کړله چې وای محمد وفات شو. مؤمنانو کې افراطفری جوړه شوله، مؤمنان یو خوا بل خوا شو، یو خوا بل خوا تس نس او صلی د مؤمنانو هم ګډې وړې شولې. مؤمنان ټول چې کم دی نو هغه ډیر ګډوډ شو، حالات ډیر چې کم دی نو بدل شو. د میدان جهاد د پرستو روان دي. نبی علیہ السلام آواز وکړو، نبی علیہ السلام پوه شو چې دا هو چا حربه خورا کړله. نبی علیہ السلام آواز کو الی عباد الله، وای د الله بندگانو ما طرف ته راځئ، زه ژوندی مداري ژوندی مزو چرته تخته تاسو. صحابه چې ولیدل هغې کې بیا وینه رالاله او بیا جوش پکې راغی، بیا میدان جهاد ته راوړاندې وتل،
بیا راوړاندې او تل تختیدلی نه دي ګوره ها تختیدلی کافر دي ګوره د میدان جهاد نه د میدان جهاد نه مسلمانان په احد کې هم تختیدلی نه دي په احد کې بس اغي صرف چې خپل بدلا غستې ده او لکه بس صرف سره برابر کړي ری او وی چې زمونږ د بدر هغه بدلا خپل واغستله صرف د ملامتۍ ختمولو د پاره اغي چې کتلی دي نو لکه اغي ته پته او چې زمون خیر شته نه دي خوړیږي نه خپلینا نو بیا مغي تختیدلی دی ګوره ښا میدان جهاد کې مؤمنانو دا نه دی کړی چې مؤمنانو میدان پر خو دی لکه نو دا آیات راغی ښا پیغمبر بل کمرینو تاسو بر دین نه اړېږئ د پیغمبر د مرګ په تاسو باندې आवाज لګي نو تاسو میدان جهاد پرې دی تاسو به دین پرې دی دا تاسو کم قاعده او قانون دی دا دین خو چې کم دی نو په پیغمبر کې منحصر نه دی دا آیات او چې دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ویلو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات شو نو صحابه ډیر دلګیرو دا آیات په دې صحابه وی لکه په دې قران کې خو لکه فکر ورته نه ته د نبی علیہ السلام د وفات आवाज چې ولګیدو نو صحابه ټول ګډوډ شو ان تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنہ وروته او تور رواغستل وی کم یو کس دا وی چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی نو بس لکه په تور وای وخمه بدعتيان حضرات ځان له دلیل کیم دا پیش کوي کنه وګوره عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو چې ک نبی علیہ السلام ته چا وفات وي نو په تور وای وخمه دا دلیل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صنح مقام ته تلو واپس چراغ کتلی دی غنه غونه دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تل تپوس کړه ډایرک ورغله دی نبی علیہ السلام باندې کپڑا غړېدلې واغې ول لړکل او نبی علیہ السلام خپل کو پتندې باندې او ایتابانه به الله دو مرګن یو ځای کوي ليجمع الله عليك موتتين تابانه به الله چرتم دو مرګن یو ځای کوي بس ام چې هغه اولنې و تاسو کو بس او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه ته کینای عمر ته وی کینا او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وی من یعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت وی چاچی د محمد د رب عبادت کو نو د محمد رب چې کم دین هغه ژوند دی من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد رب محمد فإنه حي لا يموت چاچی د محمد عبادت کو نو هغه وفات شو مړ شو او چاچی د محمد د رب عبادت کو نو هغه ژوند دی هغه مړ کیږي نه او بیا د آیاتونو رسول وستل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا آیاتونه چې ابوبکر ولوستل وی مونږ وی چې دا وس نازلیږي چرته وسو مونږ وی چې دا وس چرته نازلیږي او بعض صحابه وی لکه مونږ به دا آیاتونه لوستلو خو دې ته زمونږ فکر نه تو لکه وی چې ابوبکر ولوستل نو مونږ ته پته ولګېدله چې ښا دا مونږ تر دې باره کې راغلی ولکه چې د پیغمبر کو چرته مړ کېږي نو لکه تاسو به دا چل کوئ د تاسو چې څه چل جوړ کړی بدعتيان حضرات دلتم ځان له دلیل نیسي که نه وی پیغمبر چې کوم دی نو ژوندی دی عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي که نه نو یو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ابوبکر څه ووی عمر کې ناستل رها ابوبکر ته کینا ومن یعبد محمدا فإن محمدا قد مات دار ابوبکر خبره ده ومن یعبد رب محمد فإنه حي لا يموت هغه ژوند دی الله باندې مرګ ناراضي او محمد خو پات شوی لکه خو مړ شو صحابه ټول چپ ناشتي اجماع د صحابه په دې باندې راغلي چې نبی عليه السلام وفات شوی دی اجماع د صحابه یو صحابیم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې وینا نه بعد دا نه دی ویلي چې نبی علیہ السلام ژوند دی دا نه دی ویلي ښا بس هغه وفات شوی دی د برزخ ژوند ورته حاصل دی په هغې موږ نه پوهېږو خو د دنیا په ژوند وفات شوی او ګوره عمر رضی الله تعالی عنہ هم بیا راغلی دی ښا عمر رضی الله تعالی عنہ په بله ورځ باندې بیا راغلی دی روایت کې راځي وی عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او عمر رضی الله تعالی عنہ خلکو ته وی یا ایها الناس
وی قد قلت لكم مقالة بالامس ما كانت من کتاب الله ولا من سنت رسول الله. خلکو توی خلکو دې خو راشي تاسو ته ما پرون یو خبره کړې وا وی ما ویل چې کم سړی وي چې نبی علیہ السلام او پاتشه دې نو دا توربته تیرو ملکا دا توربته پور وباسم رو وباسم وی دا خبره زما چې وا وی دا ما كانت من کتاب الله ولا من سنت رسول الله. دا د الله د کتاب نم نوا او دا د نبی د سنت نم نوا. دا زما خپل یو خبره و ما کړې وا او لکه دا عقیده زمانه د عمرم دا ویلی دي. نو اجماع د صحابه په دې راغلی چې نبی علیہ السلام هغه وفات شوی دی لکه نو دا د خلکو باسي تحریفی ها او د نبی علیہ السلام د وفات باره کې چې څوک د نبی علیہ السلام وفات نه مني دا د اجماع د صحابه نه خلاف دی. وما محمد الا رسول نه دی محمد الا رسول مگر رسول د الله دی استاد دی. دا یو استاد یو د مخکې نور استادیم تیر شوی دی هغې باندې وفات راغلی دی نو دی به هم وفات کیږي که نه نو تاسو به د دین نه اړېږئ سو. وما محمد الا رسول نه محمد مگر یو استاد دی قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د ده نه الرسل پیغمبران. هر ځای کې خارختیان وي که نه قادیانیان حضرات را پاسیږي هغې ځان له دلیل نیسي هغې وی ګوره دلته دا قد خلت چې دی دا خلت په معنا د وفات سره دی او الرسول کې ټول پیغمبران مراد دي نو معنا یقینا خلت تیر شوي مخکې د پیغمبران نه ټول پیغمبران معنا د پیغمبر نه مخکې ټول پیغمبران مړه شوي دي. نو عیسی علیہ السلام پکې چا ژوندی کړی دی تاسو وایئ چې هغه اسمانونو ته ختلی دی او بیا به هغه راکوزیږي. خلت په معنا د مرګ سره اخلي نو دا د هغې چې کوم دی نو دا سره دا د هغې خپل تحریف دی ها تحریف کول دي. دا خلت په معنا د تیریدو سره دي نو تیریدل عام دي تیریدل په اعتبار د زمانې سره عام دي ښه که بیا وفات پې راغلی او که وفات پې نه راغلی اسی په زمانه کې مخکې لکه دې دواړو ته شامل دي. دا نو عیسی علیہ السلام خلت کې په دې معنا باندې دی چې مخکې زمانه د نبی علیہ السلام نه وفات پې نه دی راغلی خو په زمانه کې د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوی دی. دا مقصد دی. اپا اماتا او قتلا نو که دا پیغمبر مړ شو او قتلا یا قتل کړی شو انقلبتم علی اعقابکم نو اړیږئ به تاسو د دین نه په خپلو پوندو باندې ومن ینقلب علی عقبیه څوک چې واړو د په خپلو پوندو باندې فلن یضر الله شیئا نو لکه دی به الله له ضرر ورکوي نه فلا یضر الله شیئا هیڅ ضرر نشي ورکولی الله ته ضرر وسیجزي الله الشاکرین زرده چې بدله ورکوي الله شکر گزارو لره. وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله د آیات کې چې کوم دی نو تعمیم دی وسو هر یو انسان به په خپله نیټه مري پیغمبر له به مرګ راځي نو هر انسان به په خپله نیټه باندې مري. مخکې د نبی علیہ السلام تذکره نو دلته عامه تذکره ها یا د آیات کی تیزی د جهاد باندې ګوره لکه امرې به که نه خامخا به امرې نو خدانه چې میدان جهاد کې مړ شي لکه وی مرګ خو به دله خامخا راځي خلاصې دې نشته دی وی. وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله نشته اختیار دی یو نفس ان تموت دا چې مړ شي مگر په اجازت د الله کتاب موجله لیکلی شوی دی په هغه نیټې سره هغه اجازت د الله په خپله نیټه لیکلی شوی دی بسو. ومن یرید ثواب الدنیا نؤته منها دا تقسیم د خلکو دوه ډلو ته خلق خمری خلق دا په دوه قسمه لري. دا خلق یو هغه دی یرید ثواب الدنیا هغه څوک دی چې اراده لري د ژوند د دنیا د بدلی د دنیا د ثواب د دنیا نؤته منها نو وربکو دلره د دینه د صرف د دنیا طلبګاری بس نو دنیا کې به ولا ورکو. ومن اواسوک یرید ثواب الاخره چې اراده کوي غواړي ثواب د آخرت بدله د آخرت نؤته منها نو وربکو هغه لره د هغې نه وسنجزي الشاکرین زرده چې بدله ورکو مونږ شکر گزارو لره. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر دې کې د آیات کې زورن را چې کم دی نو چاته هغه چاته چې هغې په دې میدان جهاد کې سستی کړې ولکه زورن ولا ورکوي. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر او دې کې کم خلق چې د آخرت د بدلی طلبګار دي نو د هغې تذکره پکې کوي ښه
مخه ته دوه ډلې ذکر شوې کنه، یو د آخرت طلبګار یو د دنیا. نو وکای من نبی ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه ربیون کثیرون. د آیات کې صفات چې کوم نن د فتح ذکر کوي سلور صفات ټول د فتح شروع دي کنه، امور د فتح علاغه و فتح مومه چې دا صفات ځان کې راولای لکه ها 31 آداب دي 31 اخلاق دي لکه نو ست ذکر شو او صدا ذکر کیږي سلور دی آیات کې دي. وکای من نبی ډیر د پیغمبرانو نه قاتل ماهو جنگ کړو جهاد کړو ماهو په ملګرتیا د کې ربیونا خدای خلقو کثیرون ډیرو. دا اولنې صفات مخکنیو تیر شوی خلق چې دي نو هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې د کافرو سره جهاد کړي لري نو ته بمزان کې دا صفات راولي نو فتح بمومي. یو دویم پما وهنو نه هغه سستی کړي و د جهاد نه. دویم لما اصابهم فی سبیل الله فما وهنو نو هغه همت نو بایلله لما د هغه څه د وجنه اصابهم چې رسیدلی وغه ته فی سبیل الله پلار د الله کې نو تبم همت نه بایلې. دریم وما ضعفو ناغي کمزوري شیو په مقابله د دشمن کې دشمن ته خپل کمزوري نه وښکارا کړي. هي کمزوري کېدل دا مقصد ښه چې دشمن ته غاړه کیدی لکه دای نو کړي اگر چې قتل شوی به یي شهید شوی به یي خو لکه ځان ورته نه دی ذلیل کړي. ها وما ضعفو نه چې کم دینو اغي کمزوري شي په مقابله د دشمن کې ومستکانو او نه اغي غاړه ټیټه کړې وا مرتد شویم نو ومستکانو دا مقصد ومستکانو ناغیخ کته شوی مرتد شوی نو. والله يحب الصابرین دا سلور صفاتونه بزان کې راولې نو فتح بمومي وي. والله يحب الصابرین الله محبت کوي د صبرناکو سره صبر وکایدا په صبر میلاویږي لکه هی صبر کوا کنه نو خدای به می در کی. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا د آیات کې وما كان قولهم دعا د ربیون خلقو خدای خلق چې داغي دعا ذکر کوي. ښا د کوم خلقو دعا هغه مخ کې چې دوړل ذکر شو کنه نو د ثواب چې کم طلبگار دي د اغي دعا. وما كان قولهم نو وینا ردی کم وخت کې دا کم وخت کې وچ دي دشمن ته مخامخ کېدل نو وینا ردی الا ان قالوا مگر دا چې ویل ودی ربنا ورب زمونږه اغفر لنا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو و اسرافنا او زمونږ د زیاتو پی امرنا زمونږ په کار کې. ذنوبنا د ذنوب نه مراد چې کم دین صغیره ګناهونه دي او د اسراف نه مراد غټ ګناهونه دي. ذنوبنا د ذنوب نه مراد پټ ګناهونه دي او د اسرافنا نه مراد ښکارا ګناهونه دي. د ټولو کې بخنه وختلا وثبت اقدامنا مضبوط کې قدمونه زمونږه وانصرنا او امدادو کې زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې. فآتاهم الله ثواب الدنیا فآتاهم الله نور بکر دیتا اللہ رب العزت پس ورکر دیتا اللہ ثواب الدنیا بدلر دنیا وحسن ثواب الاخرہ او خبدلا د ثواب او خبدلا د اخرت وحسن ثواب الاخرہ او خبدلا د اخرت. ګورا دا هغه مخ کې آیات سره متعلق ته چې ګوره صرف د دنیا طلبگار نه د آخرت طلبگار نو الله رب العزت په دواړه درکې لکه. والله يحب المحسنين الله رب العزت محبت کوي نیکانو سره. یا ایها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين دا اوس مخکې ټولو آیاتونو کې خبره بیان شولا چې د کافرونو ځان په ډډه ساتي هغه صفات په ځان کې مراولای. نو دلته ذکر کوي چې لکه کوم صفات په ځان کې راولو د چا تابعداري وکړو نو د نبی علی السلام تابعداري طرف تبا دعوت او د دې د تابعداري نه دې ته زجر چې ردی تابعدار نشي. اطاعت د دشمن دیونه کې ګوره ښا کړه دشمن اطاعت ته وکړو نو تبا کوي دی لکه. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین کفروا کچره تاسو تابعداري وکړه دا کسانو کفرو چې کافران دي یردوکم نو بړی تاسو لرا علی اعقابکم
وا بړی تاسو لره علی عقابکم په پوند تاسو باندې معنی مرتد خو بکی فتنقلبوا خاسرین نو بګرځئ تاسو خاسرین تاوانیان بشای بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین دا تسلی بل الله مولاکم بلکې الله رب العزت مددگار ستاسو دی نو د پیغمبر تابعداري کوئ او هو خیر الناصرین دا الله رب العزت غوره دی د امداد کوونکو نه ډیر غوره امدادګر دی الله سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب د آیات کې ذکر د یوې طریقې د نصرت چې الله رب العزت نصرت کوي د مؤمنانو لکه څنګه نصرت کوي وای د کافرانو په زړونو کې الله رو بچي کنه دا نصرت ته د الله سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زرد چا خامخا یا زرد چا چې مونږه په زړونو دا کسانو کې چې کافران دي الرعب یرا بما اشرکوا بالله په وجه دا هغه چې دی شرک کوي د الله سره ما شریک جوړي د الله سره ما هغه سو لم ينزل به سلطانا چې نه دی را لېږلي الله په الوهیت د هغې باندې سلطانن څه دلیل دی هغه څوک د الله سره شریکوي چې د هغه په الوهیت الله څه دلیل نه دی راغلی ومأواهم النار ځای د دوی به اوري دوزخي وبئس مثوى الظالمین او بد د ځای د ظلم کوونکو ځای د اوسېدو د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه د آیات کې جواب دی د یو سوال چې الله رب العزت لکه امداد کوي کنه الله نصرت کوي الله د مؤمنانو د کافرو په زړونو کې روب اچوي د مؤمنانو نه نو لکه بیا د دې احد کې ولې کمزوري شو دا احد کې ولې دې شکست موندو دا چې کوم دی نو سوال جواب دا دی چې اول وعده د نصرت وا او مؤمنانو په نصرت سره روانو لکه خدا د څه کمزورو د وجینا چې د مؤمنانو اختیاري غلطه وشولې سو د هغه غلطو د وجنه دا ظاهري شکست میلاو شو ولقد صدقكم الله وعده یقینا رښتیا کړه تاسو سره الله وعده خپله استحسونهم باذنه په هغه وخت کې چې وجل تاسو د کافرو لره باذنه په حکم د الله اول د جهاد کې بالکل لکه دی په مخه کړیو ویزغل والغاد د میدان جهاد نه ور په وړاندې کړیو حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو کمزوري وښودله وتنازعتم فی الامر او تاسو سوکو اختلاف خو کو جګړه هوکړه فی الامر پاغ خپل کار کې وعصیتم او نافرمانی هوکړه من بعد ما اراکم ما تحبون پس داغینا چې خود الله تاسو تعالی من ما اغسو تحبون چې تاسو خوښولو دې کې اشاره ده هغې ته عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کړو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او ور سره 49 ملګری 50 کسانو ټوټل هغه ول امیر کړو د احد چې مخامخ کوم ډیرای دا هغه احد ته مخامخ او داسې د مدینی ترمنځ ده هغه ډیرای باندې نبی علیہ السلام ورته په دې بکینای دا خبره بزان سره یاد ولرای کومنګه غنیمتونه عمومندل او دا کافر و تختیدل بیا بم نه راکوزیږي چې سود ته مان دی ویلی او لکه کومنګه لاندې کته شهید وجلی کی گم ټول شهیدان کی گم ټولو بیا بم نه راکوزیږي لکه تاسو په دغه کډیرای باندې خپ کلکه کینای بس دی چې کتلی دی لاندې خو بس کافر په مخشوي دي تختی نو دی کتلی دی چې یاره دا خو ګوره هغه دی روان شوي دي او غنیمتونه پاتې کېږي فتحه میلاو شوله نو دی کې اختلاف جوړ شوی دی چاوی چې کوزیږو دا اوس ګوره هغه اجتهادي غلطي ده وسخه چاوی کوزیږو وی نبی علیہ السلام خو لکه ویل چې ځکه مرا کوزیږئ چې لکه دا خو کافرون دا خو صغی لاړل وتښتېدل نو اوس څه کوو لکه موږ دلته عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل هغه امیرو ما ته نبی علیہ السلام ویلی دي چې نه به راکوزیږئ بس مه کوزیږئ که نه نو بس اختلاف جوړ شوی دی 40 کسان چې کم دی نو هغه ترې راکوز شوي دي او 10 کسان هغه بره پاتې شوي دي عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ بکې هم بره و
لزبر پاتې شو سلويخ کتر کوشولو داغه طرف نه خالد رضی الله تعالی عنہ د کفار او امیر او غل ایمان نو راوړل هغه چې قتل دي موقع مندلې ده داغه طرف نه پر راغله ده بر دغه کله صحابه شهیدان کړي دي او د کتنه په ورغله او ابو سفیان بل طرف تعبیر او غته आवाज ور کړی وی راتاو شپه منس کې مؤمنان گیر کړی دي دا هغه طرف ته اشاره کوي چې تاسو ګوره اول کې خپ نصرت روان وای هو حتا تر دې پورې ځا فشلتم چې تاسو کمزوري خودلا کمزوري هودل داو چې تاسو څنګه تللی دي چې یاره کافر هو تختیدل او مؤمنان هو لګیاري غنیمتونه راټولې وسو نو بس تاسو ورپسې شولای وتنازعتم فی الامر او تاسو جګړه شروع کړ په خپل کار کې جګړه په امیر په خبره کې و چې یاره کوزیګو کنه کوزیګو واسیتم تاسو نه پرمانی وکړه خبره د پیغمبر من بعد ما اراکم ما تحبون پس دا نه چې خودل تاسو ته چې تاسو سره محبت کا او سی ورته خودلا دي ته هغه فتح او خودلا کنه دی وی چې بس فتح او مندل مؤمنانو او غنیمتونه ورته خودلا غي سره محبت کا کنه د فتح سره محبت او مؤمنانو منکم ما یرید الدنیا باز لتا سناسو کو یرید الدنیا چې غخته دنیا ومنکم ما یرید الاخره دین و مراد ګره د مؤمنان نه ښه چې کم مؤمنان بره په ډیرای باندې نو لکه غیره کو زیدل غي دنیا غختله لکه نو بس را کوشولونه د دین مراد هغه منافقین دي چې کم د نبی علیہ السلام سره د سر نه روانو عبد الله ابن ابی ابن سلول او د غملګری اغي واپس شیو لکه اغي دنیا غختله وا منکم بازلتا سناسوک یرید دنیا چې غختله دنیا غواړي دنیا او باز استا سناوري چې غواړي آخرت ثم صرفکم عنهم ليبتليكم بیا واړولای تاسو الله د دینه ليبتليكم دره پاره چې الله رب العزت امتحانو کې پتاسو زخمیان وای تاسو کې څه قتل وکړي شو دا د امتحان د پاره ولقد عفا عنكم کی اشاره دیتا چې صحابي پسې بخله نوازه وسو چې صحابي دا کړی دا ولې اختلاف کړو نه ټول ته الله په ما په کړی دی لکه ولقد عفا عنكم دا ردی لپاره وای او یقینا ما په کړی دی الله تاسو ته ټول بخلی چې کم کو را کو شوی دی او کو کم بر ولاړو دا ټول الله بخلی دی والله ذو فضل علی المؤمنین الله خوند فضل و مؤمنانو باندې استصعدون ولا تلؤون علی احد دام د دغه کې مخ کې سره متعلق ته ها استصعدون دا چې کله د نبی علی السلام د وفات आवाज ولګېدو نو دی بس مخ پوړان دی ګډ وډ شروع ټول تلل د میدان جهاد نه استصعدون کله چې تاسو تللای په تیختا ولا تلون علی احد او مخ نه راګرځو اچاتمو ور رسول يدعوکم فی اخراکم او پیغمبر را بلل تاسو د رستونه الی عباد الله نبی علیہ السلام وی دا الله بندگانو ما ترا شی ما ته ژوندې موي رسول الله غختل تاسو د رستو تاسو نه فاصابکم غما بغم لکای لا تحزنوا پس ورسو الله تاسو ته غم بغم سره د بل غمنا لکای لا تحزنوا دې لپاره چې تاسو غمجن نشئ علامه پاسبان فاتکم چې تاسو نه پاتې شوي دي ولا ما اصابکم او نه پاسبان چې تاسو ته در رسیدلي تکلیفونو نه مقصد دا د آیاتو مفسرین وی ګورا فاصابکم غما بغم لکای لا تحزنوا ورسو الله تاسو ته غم بغم سره د بل غمنا لکای لا تحزنوا چې تاسو غمجن نشئ یو غم ورته میلاو شو صحابه او تا چې هغه څه شی او ظاهری شکست د احد ظاهری شکست د احد میلاو شو کنه نو دا د صحابه په زړونو کې یو دړو چې دا ولې دا چلو شو لکه نو ورپسې دویم غم میلاو شو ا دویم غم داسې او چې هغه دی اولنی غم نه ډیر غم ولکه چې د پیغمبر د مرګ आवाज چې پیغمبر پکې مړ شو دا دسی आवाज چې دا په صحابه نه زیدو دا د شکست نه ورته ډیر درون ښکارېدو نو الله وی ګورا تاسو ته مې د یو غم د پاسه بل غم درو رساو یو غم تاسو ظاهری شکست د وحدو دویم غم چې کم دینو د نبی علیہ السلام د وفات आवाजو دا دویم غم مې ته ولې ضرور رساو دا مې درته دیله ضرور رساو چې په دې باندې دا اولنې غم تاسو ختم شي ولې د پیغمبر د وفات आवाज شو
نو سم دستی نبی علیہ السلام راخکارا شو ویل ز ژوندې مرازه د الله بندګانو ماته. نو د صحابه دا غم ډیر غمو، په دې غم باندې چې دا غم دروغ خطو، نو په دې باندې هغه اولنې غم رکش چې هغه ظاهری شکست د وحدو، بس پاغي ایبا مونږ لري زخمیانوم شو، مونږ ته شکستم میلاو شي لکه، خو چې پیغمبر زمونږ ژوندې دی نو دا الله رب العزت بیا هغه غم ختماو. نو دې آیات کې هغه ته اشاره ده، فاصابکم ورسو الله تاسو ته غمن غم بغم سره د بل غم نه، اولنی غم نه مراد وفات د نبی علیہ السلام، بغم سره د غم نه، غم شکست چې کم دینو په وحد کې دا سره پاره دا دویم غم، لکای لا تحزنوا دې پاره چې تاسو غم جن نشئ، علامه فاسبان فاتکم چې تاسو نه پوت شو، سشه ته پوت شو، غلبه په وحد کې دی پوت شو ولا او غنیمتونه تی نه پوت شو چې په دې غم جن نشئ، ولا ما اصابکم او نه په هغه سبانه چې تاسو ته در رسیدلی دي مصیبتونه او د ملګرو شهادت او دارنګ زخمونه چې په دې غم جن نشئ. الله وی دا مې دی له وکړل، والله خبير بما تعملون، الله خبردار دی په هغه چې تاسو یې کوئ. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا یغشى طائفه منکم، ثم انزل دا بل تسلیم مومنانو ته او دارنګ زورونه منافقانو ته، او دا متعلق تر د مخکې آیاتونو سره ښه د وحد باره کې ده. ثم انزل علیکم من بعد الغم، بیا راوړېږو الله په تاسو باندې پس د غم نه امنتا نعاسا، امن والا پرکالی. په دغه کې میدان جهاد کې ګوره مسلمانانو ته یو هو د دې غم د ختمېدو لپاره دا علت شو چې د پیغمبر د مرګ आवाज ولګېدو، نو دا غینه بعد د پیغمبر هغه مرګ غلط ثابت شو، نو مؤمنانو ته خوشحالي را لپزله کې چې ځه په دې نورو خبرو خو لکه څه پروا نشته ایوه. او دویمه ده چې مؤمنانو باندې الله څه شی راوستو، امنتا نعاسا، یو امن دی، امن او یو امانه دی. مفسرین وایي که نه امانه دی ته ویل کېږي چې سبب د خوف موجود او خوف ختم شي. د سبب د خوف چې کمی کنه د یری چې کم سببي هغه موجود او یره ختم شي، لکه دلته زمرینه یره کېدی شي کنه او د سړینه یره ختم شي، دې ته امانه وای. نو سبب د یری موجود او دشمنان وو او میدان جهاد کې دروز او دار سو او داغه سره چې کم دینو سره هغه امن راغی یره ختم شو، دې ته امانه وای. او بل امن دی، امن دی ته وای چې سبب د خوف ختم شي نو بس یره ختم شي، دی ته ویل کېږي امن. نو په مؤمنانو الله امنتا نعاسا راوستو، د امن والا پرکالی پی الله راوستا. وی روایتونو کې راځي صحابه وی مونږ باندې الله امن راوستو، مونږ باندې الله رب العزت پرکالی په میدان جهاد په سپونو کې رالاله، دا د عقیدو زړونو د برابرولو د پاره. او مفسرین وی سړی چې خوب غونتو کی د خوب نه بعد را پاسیږي نو سړی تازه لکه، نو پاغي کی په الله رب العزت داسې چلو کو چې صحابه مونږ ولاړ بو او توري به ور لاسونه د سیده کېدلې، سترګې روانه پټې وي، سترګې وي میدان جهاد کې روانه الله خوب راوستو. دا ردی لپاره چې د کافرو دا یره ختم شي لکه. او بعض صحابه وی مونږ قتل وی لکه یو بلتا وی د ټوپۍ د صحابه په سر وی د ټوپو د لاندې سرونه داسې کړي وي او سترګې ورغلې وی لکه. میدان جهاد کې دا د الله رب العزت امدادي کنه. امنتا نعاسا، امن والا پرکالی، یغشا طائفه منکم چې پټولای یو ډله ستاسو نه، طائفه نمراد ټول مؤمنان دي چې پټولای یو ډله ستاسو نه، وطائفه قد اهمتهم او یو بل ډله وا قد اهمتهم انفسهم چې یقینا فکر من کړي و غیلرا انفسهم نفسونو دا غیلر خپل نفسونو فکر من کړي. دا سوق دا منافقانو کنه، منافقان هو نه ټینګ شوی کنه. یظنون بالله غیر الحق، ګمان کو په الله باندې نامناسبه، ظن الجاهلیه، ګمان د جاهلیت. څنګه ګمان د جاهلیت؟ جواب دسی لکا یقولون چې ویلې هل لنا من الامر من شیء، هل لنا آیا نشتره مونږ لرا من الامر د غلبین من شیء سسیز. دا به استهزاء کول پیغمبر پوری، ها من الامر په معنا د غلبې سره ده، او دا هل استفهام انکاری ده، معنا
آیا نشتره مونږ لره د غلبې نه څه مطلب دا پیغمبر پورې خندنې کو د منافقینو وای دا پیغمبر دوی چې موږ ته غلبه میلاو شي او دا چل بو شي چل بو شي غلبه او فتح نشته مونږ لا زئی چیزوته نه دا چې کم پکې منافقینو ښا دا پیغمبر بیانونه کوي او وایي چې دا چل او موږ ته الله فتح را کوي دا را کوي فتح مدح نشته لټ کوپړه انغاړي چیزوته نه وایي هل لنا ویلې اشتر مونږ لرا من الامر د غلبین من شین سیزو قلت تو پیغمبر ان الامر كله لله یقینا بشک کارونه ټول د الله په اختیار کړي غلبه د الله په اختیار کړه یخفون فی انفسهم پټول دی په خپل نفسونو کې په خپل زونو کې ما هغه لا یبدون لک چې تا ته نخ کار کولا هغه منافقت او هغه کوپرو یقولون لو کان لنا من الامر شیء دا جواب د سوال پټه دا هغه پټ سوال جواب د سوال لازم چې سپټی دی هو یخفون ما فی انفسهم ما لا یبدون چې په خپل زړونو کې هغه سپټی چې هغه ښکارا کینا جواب هغه دا پټی یقولون وایدی لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا کچرته زمون په واس کې سوي نو ما قتلنا ها هنا مون بدلته نو وجلی شوی لو کان لنا من الامر کچره مون لره من الامر اختیارنا شیء ضربر اختیار مونږ لوي نو ما قتلنا ها هنا مونږ بدلته وجلی شوی نو دی کی اشاره کوله دیتا د پیغمبر په خبره پورې استهزاء کوله ګوره دلته مونږ ورته خورته مونږ وی چې لکه نوزو د دې کلی نه نوزو دلته په دې کلی دنه بجانګو کو خو دې نه پاتې کې دو وروته نو یک زمونږ اختیار وې نو مونږ نه راوتلو نو چې نه راوتلو نو مونږ دلته نه قتل کېدلو دا کی خبره ته اشاره کوي دې کی اشاره دې ته چې دا خبره پټ کړې و دا د پیغمبر مخالفت پزړه کې دی پټ کړو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول دی زامنو قل لو کنتم فی بیوتکم جواب قلت تو پیغمبر لو کنتم فی بیوتکم کو تاسو په خپل کورونو کې مو وکنا نو لبرز الذین کتب علیهم القتل خامها بهر تبراوتلیو کسانو کتب علیهم القتل چې پرس کړه شی او مقدر کړه شی او پاغي باندې وجل که تاسو په کورونو کې موای کنه نو دا کوم کسانو تقدیر چې د قتل شی او د مرګ دا به خامخا دی ځای راتلل دا به کېدل لکه دا تاسو سوای الی مزاجهم لبرز الذین نخامخ بار تبراو تلا کسان کتب علیهم القتل چې پر شی او مقدر شی او پاغي باندې وجل الی مزاجهم ازینو د وجلو تا د وجلو چې کم زینو دي ته راوتل لکه د مزاجهم کی اشاره تسلی تا صحابه ته خپکیږي ملکا دا اسینری تلی مزاجه د دې چې مړ شوی دي نو دا په مزاجه کې مړ شوی دي د آرام زینو دي د مرګ داغي د آرام زیر التا اغي جنتونو ته تلی دي لکه دا مقصد دی وليبتلي الله ما في صدوركم دا بل علت او بل یو وجه په احد کې شکست چې دا فیصله الله ولي وکړه هو چې دا شکست ورکو ظاهری وی دی لپاره چې وليبتلي الله دی لپاره چې ازمه کی امتحانو کی الله ما فی صدورکم چې ردی په سنو کی دی د ابتلا نه مراد دلته اظهار دی دی لپاره چې ښکارا کی الله هغه چې په سینو تاسو کی دی وليمحص ما فی قلوبکم او دی لپاره چې پاک کی هغه چې تاسو په زړونو کی دی د زړونو صفائی در لوکړه په دی باندې والله علیم بذات الصدور الله رب العزت پوره پراز د سینو باندې ان الذين تولوا منکم یوم التقى الجمعان سبب معنوی د هزیمت ذکر کوي پس د سبب ظاهرینا مخ کی اسباب ظاهریه ذکر شو چې شکست ولې میلاو شو دلته سبب معنوی ذکر کوي چې شکست ولې میلاو شو تاسو ته معنوی شکست معنا د شیطان کارو لکه بس شیطان دوکا درکړه لکه شیطان وخیولای ان الذين تولوا منکم یقینا کسان چې مخ اړول استادونه یوم التقى الجمعان په ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ کېدل مخامخ شول هغه دوه ډلې دا د هود ته اشاره را انما استزلهم الشیطان یقینا خویولیو دی لره شیطان به بعض ما کسبو په بعض هغه ګناونو د واجینا کسبو چې دین شي یا به بعض ما کسبو په بعض هغه غلطو باندې کسبو چې دی کړی دی
د صحابو نه غلطی لکه چې د امیر خبره ونه منله او هغه نورم لکه ولقد عفا الله عنهم یقینا الله معافی کړی دي ته ګوره بار بار وایي ګوره او لقد عفا الله دې کې اشاره ده چې په صحابو لعن طعن مه کوئ ګوره بس دا خو راغلی وقتي تورو او الله غي ته معاف کړي دي لکه دا نه چې تاسو پسې اوس خولې وازوئ ان الله غفور حلیم یقینا الله رب العزت بخون کړي حلیم صبرناک ته یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا د آیات کې بل وجه ذکر کوي چې ګوره کامیابی او فتح بالا غیمومی چې د کافرو مشابهت پرېږدي لکه او تړون د مخکې سره داره مخکې آیات سره تړون داره مخکې هغه عامه خبره ذکر کړله عامه خبره مخکې خاصه خبره ذکر کړله چې د میدان جهاد په وخت کې ګوره دی وایي کدا مونږ سره لکه دی مونږ سره وی کنه نو دی بنو قتل شوی لکه او یا مونږ لکه بار ته نه راوته نو قتل شوی بنو چونکه چنانچه لاکینو لکه دا خبره اتري صحیح شولا نو دی آیات کې ذکر کوي یوازې د میدان جهاد باره کې نه عام امور کم دی دا وای چې کدا چل نه نو دا چل بنوي شوی لکه عام امور کم دا وای چې کده د مؤمن سره په سفر نه ویتلې دعوت او تبلیغ باندې ورسره نه ویتلې مدرسې ته ورسره نه ویتلې او جهاد له ورسره نه ویتلې نو نه قتل کېدو لکه خدا چې دې ورسره لاړو او دې کلاریږي نه نو لکه بس دا چل خودو شونو دا عام خبره یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تکونوا کالذین کفروا مکه گئے پشانت را کسانو چې کافران دي وقالو لاخوانهم وای دی خپل ورونو ته وای اذا ضربوا فی الارض کله چې سفر کوي دارونه پزمکه کې او کانو غزن یا دارونه غزا کوونکی لو کانو عندنا کدی زمون سره وې نو ما ماتو دی بمړ شویم نو وما قتلوا او قتل کړي شی بم نو مسلمان چې د بل مسلمان سره په ملګرتیا باندې زی د دین په کار کې لکه دعوت ته پاره تبلیغ د پاره مدرسې ته بل س دیندار د پاره او یا د جهاد د پاره نو د منافقانو خبره وی دی وی کنه دی ته بیا صد د تقدیر مطابق ورته سورسیږي نو د منافقانو خبرې دی چې کوم سره وینو لکه دا چل بوله نه کېدو خو دی کلاریږي نه نو دا خو به خود دا چل کیږي او لاخوانهم وی وقالوا ايدي لاخوانهم رونو خپلو ته نیکانو ته لکه دا وی نیکانو ته رونه وی رونه دا نیکانو ته رونه نه وی دا ورته ځان رور ښکاره کوي لکه تا ته به ځان رور ښکاره کوي چې مزه د هغې سره لکه مدرسې ته ورسره مزه دارنګې د دعوت او تبلیغ کار کې قرآن ته ناسته د قرآن ملګرتیا دا ورسره مه کوه او تا ته به رورم وایي چې ته زما رور یې لکه زه تا ته رور په نظر باندې ګورم نو لکه ځکه درته دا وایم خیرخوا دی یم ځان به خیرخوا ول ثابتوي نو هغې به وایي وقالو لاخوانهم وایي دی خپل ورونو ته اذا ضربو کله چې سفر کوي دی فی الارض یا لاخوانهم نه مراد نسبي رونه دي ښه اذا ضربو فی الارض کله چې ای سفر کوي په ځمکه کې او کانو غزن یا غزا کوونکي لو کانو عندنا وی کو دي زمونږ سره وی نو ما ماتو وما قتلوا نه به دي مړه شي نه به قتل شي لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم اوقع ذلک فی قلوبهم الله وی دا خبره د دې پزړونو کې الله خمضبوطی لکه الله پکې ورچی ولی پکې الله ورچی دا خبره او دا کار الله کوي لکه چې مؤمنان د مؤمنانو سره په سفرونو لګي دا ولی ولیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم دا دې لپاره چې وګرځي الله دا خبره د دې پزړونو کې افسوس چې دې په افسوس پاتې شي چې دا ولی دا پرون لسونو نن سل شو روان دي مدرسو ته پرون 15 او نن چې کم دینو گاډي ډکې روان دي ټولو دا چې الله وی خوس وزي یو دیمه لیجعل چې کم دینو دا متعلق ته د لا تکونو سره لا تکونو کالذین د کافرو په شانتی مکه گئے ولی د کافرو په شانتی مکه گئے لیجعل الله ذالک د کافر په شانت زکه مکه گئے چې تر کافر په شان نشي کنا نو لیجعل الله ذالک حسرة فی قلوبهم او بغرض الله دا حسرتن افسوس پزونو د دی کې چې ته نشي چې ته کور کې ناسې تم کور کې دا غسر کې نو هغه وی چې خوشاله بش چې ځا بس راغ کې ناستو بس نه لګي نور ډډې خو چې تو
پرون لس وي او نن شل شولې که نه او روان یو مخ په وړاندې د عمل شروع کړی دی نو دا به الله وایي دا به ردي په زړونو کې افسوس کښېنو وایي والله یحیی و یمیت الله ژوندی کوونکی او مړه کوونکی دی دا ردي د خبرې جواب دی وی که زمونږ سره وی نو نه به مړ شوی لکه وایي دا خو لاړو ورسره نو بس وي دی که لار نه او نه که لارېدو وایي د دې سره لاړو بس دا چلو شو نو جواب والله یحیی و یمیت دا ټولې داسې راغلی چې بچ کوونکی دا تا ټیکې اغستې دي چې روحونه را منع کوي خلکو له والله یحیی و یمیت الله ژوندی کوونکی او مړ کوونکی دی والله بما تعملون بصیر الله رب العزت په هغه څه باندې تاسو یې کوئ لیدونکی دی ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفره د آیات کې مخکې آیات سره متعلق دی د آیاتو منافقین منع د جهاد نه کوي د مخکې آیات کې ذکر شو او دارنګې د دینی ځایونو نه منع کوي ځان مو ته خیرخوا ښکاره کوي او تا به منع کوي لکه نو د جهاد نه به دې منع کوي نو به د آیات کې ترغیب دی اوس چرته جهاد طرف ته چې جهاد نه مه منع کېږئ که نه ښه ولئن قتلتم فی سبیل الله که تاسو قتل کړی شوی په لاره د الله کې او متم یا مړه شوی مړه څه مقصد میدان جهاد کې په مرض باندې مړ شولې لکه په اسی مرض باندې یا د سورلۍ نه وغورځېدلې مړ شولې یا بل څه چلو شو میدان جهاد کې او مړ شوي قتل نه شوي نو که تاسو قتل کړی شولی فی سبیل الله په لار د الله کې فی سبیل الله عامه ده ښه مدرسه کې دعوت او تبلیغ کې جماعت کې د جماعت په حفاظت کې مړ شولې دارنګې د دین د سرحداتو په حفاظت کې دی کې مړ شولې او متم قتل کړی شوی او متم یا مړ شولې تاسو لمغفرة من الله نو خامخا بخنه د الله ر طرف نه ورحمت او مهرباني ده خیر مما یجمعون دا ډیر غوره دي دا غینه چې دا خلک جمع کوي دا خلک چې څه جمع کوي نو دا غینه د الله په لاره کې شهادت دا یو په کروڑ ها اربا کربا لا حساب دا غینه غوره دی ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون د آیات کې ترغیب دی ښه ترغیب لکه مرې خواسی مرې مړه نو میدان جهاد کې چې مړ شوی لکه نو یا به غوره ډیرو ولئن متم او قتلتم که تاسو مړه شولی او یا قتل کړی شولی لإلی الله تحشرون نو خامخا الله طرف ته به جمع کولی شئ تاسو فبما رحمت من الله پس په سبب د رحمت من الله د الله له طرف نه د آیات کې سبب چې کوم دی نو ذکر کوي مخکې آیاتونو کې تیر شولو چې صحابو نه بعضو نه پکې غلطۍ شوي وې لکه نو نبی علیہ السلام هغه معاف کړی ده نو د آیات کې ذکر کوي چې دا ولې نبی علیہ السلام معاف کړه سبب د دغه کې معافی فبما رحمت من الله پس په سبب د مهربانۍ من الله د الله له طرف نه لنت لهم تو نرم شوي دي ته دا د الله د رحمت د وجې نه پیغمبر هغوی معاف کړل ولو كنت فظا که چرته تو سخت جبې وې غلیظ القلب او سخت زړه والا نو لنفضوا من حولک خواره شي وو دي ستا د خوانه که ستا جبه سخته وې او کارېدې په هر څه باندې او دارنګې سخت زړی وې رضا کېدې نه بیا نو بس دا به ستا د خوانه چنګ ونګ شي لکه دا خو د الله مهرباني ده تی ورته برابر کړی فاعف عنهم عفو کوه دوی ته واستغفر لهم او بخنه ورله غواړه ګوره د صحابو باره کې الله ترغیب ورکوي او زمونږ بدبخته انسانان مونږ پې لعن طعن کوو صحاباو نه پلانی نه دا غلطي شوې وه امیر معاویه داسې و او یزید داسې و او پلانې داسې و او حسن او حسین داسې او علي داسې دا مونږ پې بس د دې ځای نه کاپۍ لیکلي او بس مونږ پې چې کوم دی نو تردیدات تی او دارنګه چې کم دنو پاغي باندې دغری اعتراضات تی او پاغي باندې تنقیدات تی لکه دا پیغمبر ته الله رب العزت وی فاعف عنهم بخنه غواړه ولا عفو ولا غواړه واستغفر لهم فاعف عنهم دا مقصد دی د دې د ګنا نه مخ واړه وسو ته نه وای ګورې وسو واستغفر لهم بخنه غواړه دیلا وشاورهم فی الامر مشوره کو د دې سره په کار د دین کې پیدا عزمتا نو کله چې تم مضبوط شي مضبوطه اراده وکې د مشورې نه بعد مشوره وکړله مشوره په یو خبره رااله نو بس چې مشوره پې رااله نو فتوکل علی الله اوس یې عملي کوه اوس توکل علی الله کوه
ان الله يحب المتوکلین. توکل د اسباب سره منافی نه دی. ها توکل د اسباب ر استعمال سره منافی نه دی. توکل دی دا توکل علاغي چې سړی اسباب استعمال کی او بیا توکل کوي. بعضی سادهګان داسي کنه چې هغه په وای مونږ توکل علی الله دی، بس ته ورته وای چې دا کار وکا زمونږ توکل علی الله دی، لکه سبب نه مني، لکه وړه وی دا سره کوي بس په الله باندې توکل کوه کنه. اسبابونه انکار کوي، د اسبابونه به انکار نه کوي، د اسبابونه انکار زنديقیت ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي راغې اوه ور سره وا او هغه اوه بار پرې خو در نبی علیہ السلام ته تپوسو کو وی اوه سره څه چلو کو. نبی علیہ السلام ورته وی مې په الله باندې وسپارل. وی څنګه په الله وسپارل؟ وی په الله مې توکل کو مې پرې خو دل کنه. نبی علیہ السلام ورته وی اقلیه وی تړلم به موګه ولو ټک وهړم به وتړه ثم توکل علی الله، بیا په الله توکل کوا. لومبه سبب اختیار کا داغه نه بعد توکل علی الله کوا. نو توکل علی الله سره اسباب منافی نه دي، اسباب به استعمال کی او بیا په الله توکل کای. لکه ګوره مشوره وشول کنه، مشوره کې په کوم خبره باندې رای مضبوطه شوله، پیدا عزم تا کله چې تا په خیر اده وکړه په مشوره کې په یو کار، نو اوس په توکل علی الله، اوس توکل علی الله کوا، اوس په مخ په وړاندې ځه. ان الله يحب المتوکلین، یقینا الله محبت کوي د توکل کوونکو سره. توکل څه ته ویل کیږي؟ ځان په الله سپارل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ان ينصركم الله کو تاسو سره کو امداد کی تاسو سره الله فلا غالب لكم، نو اس څوک به غالب نه پتا سو. د امداد د نصرت چې کوم دینو دوه پایدې. ان ينصركم الله کو امداد کی الله تاسو سره فلا غالب لكم، نبی غالب پتا سو باندې څوک دار تاکید د پاره وي. و ان يخذلكم الله چې چا سره امدادو کینو بس هغه غالبی کنه، هغه څوک غالب نه خدا فلا غالب لكم تاکیدا وای. و ان يخذلكم او کو الله رب العزت تاسو امداد پریدي، نو فمن ذا الذي ينصركم من بعده، سوک تیا کس چې امداد بو کی تاسو من بعده پس د الله چې الله پری خو دو امداد نو په سوک تاسو امدادو کی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله باندې توکل کی المؤمنون مؤمنان، ځان دې په اسماري مؤمنان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون کې دا بل یو د فتح حاصلولو لپاره بل صفات چې توکل علی الله. وما كان لنبي، دا بل یو صفات چې په پیغمبر به داغ نه لګای، پیغمبر باندې به د خیانت داغ نه لګای. لکه دا صفات په ځان کې راولې نو علاقه به نصرت الهی حاصلېږي. مخکې د نصرت الهی تذکره وشوله، نو دلته د هغې د اصول د پاره اوس یو شرط ذکر کوي. لکه شرط بدایي چې غلول به نه کوي، ها نه به غلول کوي او نه به د غلول الزام په پیغمبر لګای. خیانت په نه کوي علاغه و فتح حاصلېږي، دا بل یو صفات. او د خیانت غیب په پیغمبر نه لګي علاغه و فتح حاصلېږي. وما كان لنبي ان يغل، او دا آیات نازل شو ابو داود کی روایت ته، امام ترمذی رحمه الله روایت ذکر کړي. وې دا روایت دا آیات چې نازل شو په بار د هغه څلوېختو کسانو کې، هغه څلوېښت کسان چې هغه بر نه راکوش ولو، نو د هغې ذهن ته رالل چې یاره مونږ ته په دې غنیمتونو کې سراکوي او که نه به راکوي. راله لکه د غنیمتونو کې او مونږ له سراکوي او که نه به راکوي. دا خبره په دې زړه کې تاوېدله را تاوېدله، یعنې دا پیغمبر به مونږ داسې پرېږدي لکه مونږ له به څه نه راکوي. نو دې آیات کې جواب وشو چې ولې نه. وما كان لنبي ان يغل، ندی مناسب پیغمبر لره یغل چې خیانت کی، تاسو به دسی پریدي لکه. ومن یغلل، یعدت غوره تفسیر دی، ها نور په کوم شوي دي لکه خدا غوره تفسیر دی. ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، چا چې خیانت کو یأتی نورابشي په هغه سمانه چې خیانت کړي په ورځ د قیامت، معنی د هغه ګناه به ورله بری سټه چولې شي او روان وي. ثم توفى كل نفس، بیا به بدله ورکړي شي، پورا بدله به ورکولی شي هر یو نفس ته ما کسبت دا هغه څه چې ده کړي، وهم لا یظلمون، دوی سره به ظلم نشي کېدی، ظلم به نشي کېدی. د چا سره؟ مؤمنانو سره. مؤمنانو چې څومره اعمال کړي د هغې اعمال بدله به ترې نه کمیږي. او کافرو سره هم ظلم نه کیږي، کافرو چې کم کوپر کړي د هغې نه به وله زیاته سزا نه ورکولی کیږي. لکه
افمن اتبع رضوان الله، افمن اتبع دا بل قباحت ذکر کوي د غلولو چې سخت ته سخت، بل قباحت ته د غلول چې دې ته ویل کېږي سخت، دې ته چې کوم دی نو سخت ویل کېږي. افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه څوک اتبع چې هغه تابعداریو کې رضوان الله د رضامندتیا د الله، کمن باء بسخط من الله، د پشان دا هغه چاره باء بسخط من الله چې هغه اختی بسخط من الله په غضب د الله کې، د هغه پشان دی نه چرتم نشي کېدلی. و مأواه ګورنو دا کم چې په پیغمبر باندې د خیانت عیب لګی دی چې کم دی نو سره دی باء علیها باء بسخط من الله، صحابه مبارکین عام قانون دار غره. و مأواه جهنم، زید د جهنم دی، و بئس المصیر، او زید او بد زید واپس کېدو. هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، هم درجات هم ذو درجات، دا صحابه دا خاوند درجات لري د الله په نسبت او الله رب العزت لیدون کړي په اسبانه چې دی کوي. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، د آیات کې چې کم دینو د اهل الرضوان وضاحت کوي. مخه ته دوه ډلې تیر شولې کنه، یو اهل الرضوان اتبع رضوان الله، او یو اهل السخط کمن باء بسخط من الله. نو د اهل الرضوان وضاحت او د آیات کې بل یو چې کم دینو د فتح لپاره یو بل صفات چې هغه احسان منل د الله دی، د پیغمبر د پیغمبري په ځان د الله احسان منی. لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان کړی دی الله رب العزت په مؤمنانو، احسان کو الله په مؤمنانو باندې کله چې ولېږو په دې کې پیغمبر من انفسهم د دې د نفسونو نه، من انفسهم کې رد دی په حضرات باندې چې هغې وایي نبی علیہ السلام نور و بشر نو، من انفسهم نه مراد دا چې د بشرو نه ولکه. یتلو علیهم آیاته، لولي په دې باندې آیاتونه د الله، پاکۍ دي لره د بدو اخلاقونه. ويعلمهم الكتاب والحکمه، تعلیم ورکی دا پیغمبر د خلکو ته کتاب د قرآن والحکمت او د سنت. وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین، یقینا و دا خلق مخکې دراتلو د پیغمبر نه لفی ضلال مبین، خامخا په گمراهی ښکاره کې. دې کې لوی تاریخ ته اشاره ده. وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین، د عربو چې کومه د جاهلیت زمانه او زمانه د فترت هغه ټولو ته اشاره ده په دې کې. اولما اصابتکم مصیبه، دا استفهام انکاری ده، او دی کې سوال له اصل کې چې یاره دا د پیغمبر دا بعثت چې کوم دی نو دا څنګه احسان شو په خلکو چې لقد من الله علی المؤمنین، الله په انسانانو باندې احسان کړي چې دا پیغمبر را لېږلی. د پیغمبر دا راتګ احسان څنګه شو؟ دا احد کې چې شکست میلاو شو، دا له څنګه احسان دی؟ جواب اولما اصابتکم مصیبه، آیا هر کله چې ورسیږي تاسو ته مصیبت، آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت، آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت، نو د دې جواب قلتم ان هذا رد دې سره متعلق ته، تاسو ته چې مصیبت ورسېدو لکه احد کې دا، نو قلتم ان هذا، تاسو وی دا کم طرف نه دا ولې موږ ته لګه دا شکست میلاو شو. قد اصبتم مثلها، الله وی رسول ورته تاسو د دې په دوچنده و بدر کې ورته تاسو د دې په دوچنده رسولیو، الته ګور تاسو ته او یا نیولی او یا هو ته شهیدان کړیو لکه. قد اصبتم مثلها قل هو من عند انفسکم، یا قد اصبتم مثلها کې د دې دغه ته غنیمتونو رسیدو ته اشاره ده چې وس چې کوم نه تاسو ته غنیمتونه واغستل. قل هو من عند انفسکم، دا جواب بلخه چې قلتو تو پیغمبر دی وی کنه وی دا احد کې چې ظاهری شکست میلاو شو، دا ولې چې پیغمبر دا راتل احسان شو. نو یو خدا چې قد اصبتم مثلها، احد کې کو دا ظاهری شکست خو بدر کې او د تاسو ردی په ډبل رسولیو. او دویم قل هو من عند انفسکم، ورته پیغمبر دا تاسو د نفسونو طرف نه، دا تاسو د وجه نه دا شکست ظاهری ورسېدو. ان الله علی کل شیء قدیر، او روایتونو کې مرাজি انسان ته چې په دنیا کې سزا رسیږي کنه دا در ګناه د وجه نه رسیږي. کله کله چې انسان ته کم
سرسیږي نو دا سره وجه نه رسیږي د ګناه د وجه نه. او کله کله دسی چې الله دا انسان ته چې سرسیږي کنه دا د پورته کېدو لپاره درجات الله رب العزت په بلندي. ا کافرو ته چې دنیا کې هم سرسیږي دا به عذابي کافرو باندې کو دنیا دا او کو آخرت ته عذاب دی. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله رب العزت علی کل شیء قدیر، بار یو سیز باندې قدرت والا دی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اج ورسېدل تاسو ته پورس داغه مخامخ کې باغ پورس داغه کې چې مخامخ شو دوړلې فباذن الله نو دا یو دا په حکم د الله دا د الله حکم او دا چل شو. دویم وليعلم المؤمنین در پار چخکاره کی الله مؤمنان الله ظاهر کی مؤمنان دا بل علت وليعلم الذين نافقوا در پار چخکاره کی الله منافقانو دا ټول دې لپاره شیو. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، ویل شیو د منافقانو تراشه چې جنگي کو پلار د الله کې او دفاع او یا دفاع کوي یا قتال کوي یا دفاع کوي. قتال معنا د زړه جنگ وکړي د الله لپاره او جنگيږي د اسلام د سربلندۍ لپاره او جنگيږي. او دفاع کې دا مقصد که د اسلام سربلندي خو مقصود نه نو خیر دی د په هوکا کنه خپل مالونه هم محفوظ کا کنه خپل چې کم نه نو عزتونه هم محفوظ کا کنه کو مؤمن نه او اسلام د پزړه کې نه نو راشمل ګرتیا بیا مو که ایمان به محفوظ شي چې دا مال به محفوظ شي چې اسلامي ستاب عزت محفوظ شي چې اسلامي. قالو کو کافرو میں نستابه کې پیدا را قالو لو نعلم قتالا نو دوی منافقین وي کوم په جنگ پویدلې لتبعناکم نو تاسو پسې بشیو لکه خو نه پویګو جی مون خو ټول عمر لکه بالکل لکه دې سره زمونږ اړسو واسطم نه دراغلي دا مونږ لیدلم نه چې دا رنگ څنګه لکه هو هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان هم دا منافقین للکفر کفر تا یومئذ په دا ورځ باندې اقرب منهم للایمان ډیر زیات نږدې په نسبت د دې ایمان ته دی په دا ورځ باندې کفر ته نږدې دی په دا ورځ باندې هم للکفر دی په کفر ته یومئذ په دا ورځ باندې اقرب ډیر نږدې منهم للایمان په نسبت د دې ایمان ته ایمان ته چې په نسبت سره واخلې نو دا غینه کفر ته ډیر نږدې. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، دا جواب د سوال چې یاره دا څنګه خبره ده چې قرآن وی دی کفر ته نږدې د ایمان نه ډېر کفر ته نږدې دی چې دا کلمې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله او اشهد ان لا اله الا الله او مسواکونه او دا ذکرونه دای چې کول یو بنالونه کول جنت کې نال شروع کړو. جواب یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، وای دی په خلو هغه چې بزونو کې نو دا د خلی خبرې وي صرف. والله اعلم بما یکتمون، الله پویږي په هغه چې دی پټي زړه کې کوپر پټ کړه خو په خلی صرف د ایمان او مفادو د پاره. الذين قالوا لاخوانهم، دا کسان دی بل صفت د منافقانو دی آیات کې دا پلیتان دی چوای خپل ورونو ته وقادو په داسې حال کې چې په خپل ناسو د جهاد نه او خپل ورونو ته وی کم چې وتلیو جهاد ته لو اطاعونا کو دی زمون تابعداري کړي وې نو ما قتلو نو وجلی شوی لکه کوم سره کور ناس وې کنه او نو تل لکه نو دا چل بنو کنه خدا دې لاړو نو قلتو تو پیغمبر جواب لکه کستا سره یو سړی ملګرتیا کوي او پاغه ستا پاغه ملګرتیا کې د مرګ نه پاتې کېدلی نو دا تا باندې بخپل ولې مرګ راځي. ستا سره د کور کې ستا مور پلار رونه بچی دی مری دی ته بچ کا کنه ځان نه خدا مرګ بچ کا کنه دا ته چې سوای چې ته زما سره نو دا چل بنو شي لکه ته په خپل زینو. قلت تو پیغمبر فدرو دپکای ان انفسکم الموت ځان نه مرګ دپکای کنه رانی اغي بچکای اغي تخیر نه ځان تلک پی کرو کا. ان کنتم مؤمن ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی په خپل دعوه کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين، دا آیات بل یو صفات بل یو صفات د شهدا او شان به بیانای د شهدا او قدر به بزله کې ساتي علاوه به فتح عمومي دا بل صفات ته. او مخکې آیاتونو نه معلومه شوله مخکې آیات کې ګوره معلومه شوله چې منافقین چې دی غي د جهاد نه منع کول کوي کنه
هغه د شهادت نه منع کول کوي. نو د آیات کې د شهیدانو مرتبه ذکر کوي او د مخکې آیات کې وی کتل نو مړ بناو، کتل نو مړ بناو، کوم سره نو مړ کېدو لکه. نو د آیات کې یعنی مطلب دا چې دا کم شهیدان شیو نو دا ورته اسی ابس مړ ښکارېدل چې بس لاړل او جو بس مړ شونو. چا ورته وی چې ځای جواب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ګمان مکوئ په کسانو باندې، ګمان مکوئ په کسانو باندې قتلوا چې قتل کړي شو فی سبیل الله په لار د الله کې امواتن ابس مړو. دي ته ابس مو وایي چې بس لاړل نو مړ شو. مونږ ورته خوي مزای نو کوتنت لینو نه به مړ شي، دا بس خو نه دی مړ شي. بل احیاء بلکې دی جندي دي. ګور د آیات د مضمون نم دا معلومیږي چې د آیات مقصد دا نه دی چې شهید ته مړ نه وای لکه دا خو ښکاره باره خبرې دي. د دې آیات مقصد دا دی د مخکې د آیات نه معلومیږي چې بس مړ بنوای. منافقین ونه ویلو اطاعونا ما قتلوا، که زمونږ تابعداري کړو مونږ سره نه مړه کېدل، خو زمونږ تابعداري ونه کړل لاړل نو بس لاړو مړه شو نو بس لاړل لکه. نو د آیات کې رالل چې داسې بس مړه ورته مه وایه. دا خو ړاندم پیژني، دا خو ړاندم پیژني چې د دې مقصد دا نه دی چې لکه شهید ته به مړی نه وای. د دې مقصد دا دی چې شهید ته به بس مړی نه وای، د منافقینو په شان مړی به ورته نه وای. بل احیاء بلکې دی جندي دي عند ربهم يرزقون، د خپل رب سره يرزقون دي ته رزق ورکولی شي. عند ربهم مرتبه ته اشاره ده او يرزقون مراد رزق د جنت ته، د جنت رزق ته. کته وای چې د دې ژوند د دنیا د ژوند په شان ژوند دی نو مقصد دی چې بیا کم ګوره دا قاعده او قانوني چې کم یو شي کې کم یو نوع تو ثابتای کنه، کم یو نوع ته کم یو حقیقت ثابتای کنه، نو هغه حقیقت سره به هغه لوازم خپل ټول ثابتای. نو چې کله ته مرګ د دنیا ثابتای په دې ژوند کې نو د دې سره چې کم لوازمي هغه هم لوازم د دنیای چې د دې ژوند د دنیا شو نو د دغه کې ژوند سره چې کم لوازمات تیر دنیا د ژوند سره لوازمات خوراک کول، دارنګ په گاډو کې ګرځیدل شو، مثلا ګرځیدل شو په سفرو باندې، کاروبارونه، دا ټول اسکاک کول، دا ټول د دنیا سره لوازمات دي کنه دي. نو چې ته وای چې د دې ژوند په دې قبرونو کې وسوم د دنیا د ژوند په شان ژوند دی نو د دې سره چې کم لوازمات یې بر دنیای نو دلته عند ربهم يرزقون کې او بیا د رزق نه مراد رزق د دنیا اخلي چې دا د دنیا رزق دی. نو چې د دنیا رزق شو دا نو تاسو په ایمان وایي دا انکار نه دی د ثواب د قبر او د عذاب د قبر نه، دا به د دنیا د آخرت د برزخ د ثوابونو نه انکار شو کنه شو. ولې چې ژوند د دنیا دی نو دا قاعده را چې کم شی ته ثابتای هغې له به لوازماتم اخکه ثابتای، چې د دنیا ژوند ثابتای په قبر کې نو هغې سره چې کم لوازمات یې به هم د دنیا ثابتای ته. نو چې ژوند د دنیا شو نو رزق به هم د دنیای. نو عند ربهم يرزقون کې نو ته منکر د څه شي نه، د ثواب د قبر او د عذاب د قبر نه دا منکر دي. لکه خو لکه هغه غل چې بازار کې وي غلاو کی کنه نو وی دا نه وی ځان ته غل نه وی چور پکې ما आवाज لګوي چوره چوره چوره، چور چم تختینو आवाज پکې لګي نو دا خپل چور دی نو بیا چې کم نه بل ته आवाज کوي چې دا چور دی چور دی. قبر عذاب نه مني او دا نه مني او دا نه مني. فرحین بما آتاهم الله من فضله، فرحین خوشاله دي دا حال د يرزقون نه دی ته رزق ورکول شي. د رزق نه مراد مونږ وی د برزخ رزق ته او روایت په دلیل له روایت ما ویلو کنه چې د دې د روحونه د مرغو په ججورو کې وغورځول شي شنه مارغان او هغه جنت تسیرونه کوي، هغه رزق ته مراد ده. يرزقون دي رزق ورکول شي په داسې حال کې فرحین چې دی خوشحاليږي بما فاسمان آتاهم الله چې ورکړي الله دیتا من فضله د خپل فضل نه، ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم او دی خوشحاليږي بالذین په نسبت دغه کسانو لم يلحقوا بهم چې نه دی پیوشیلا په دی پس من خلفهم رستور دینا. دا شهدا نه دي دی خوشحاليږي په نسبت دغه خلکو چې هغې ورپسې لا ور رسېدلي نه دي.
اشاره ده ته ګوره هغه مؤمنان هغه مجاهدین چې غیله شهیدان شوی نه دي نو دا کم چې شهیدان شوی دي نو دی خوشحالي کې ولې دیالته نعمتونه ورسه په خپل ویني دی خوشحالي کې په نسبت د دنیا والو دنیا کې هو چې دې مړ په جیل خانه کې ناشته لکه او هغه په خوشحالو سر دی الته دا مقصد دی یو مقصد دار دویم ويستبشرون او دی خوشحالي کې بالذین په هغه کسانو باندې لم يلحقوا بهم چې لا میلاو شوی نری دی سره من خلفهم رستو ردینه چې ورپسې روان دي اشاره ده ته ګوره ويستبشرون دی خوشحاليږي دی خو لال په خپل شهادتونه ومندل کنه نو الته ورته حالات پته ولګیدل چې جنتونه دی او د الله خوشحالي دي نو دی په خلکم خوشحاليږي کم چې هغه دی پس دین دنیا کې کم پاتې شوی دي نو دنیا کې او زماغه ترو ماما کاکا او ملګری می هغه هم ته په د الله په دین کې لګیاو او په جهادونو کې لګیاو په دعوتونو کې لګیاو نو بس هغه چې مراشد هغه هم د حالي لکه د موږ چې کوم خوشحالي دي دا مقصد ښه ويستبشرون او خوشحاليږي دي بالذین پاغه کسانو باندې لم يلحقوا پاغه کسانو خوشحاليږي څه مقصد یعنی دی ته التپو برزخ کې په برزخ کې دي تر مؤمنانو دا جون ابس نخ کاریږي چې مؤمنان دنیا کې کم دي لکه نو دا دي سم چوت کارونه کوي دی ځای له برازي لکه یو ورځو ويستبشرون بالذین خوشحالي کې دي په کسانو باندې لم يلحقوا بهم من خلفهم چې نه دي په وشي په دي پسې لا درستونه او روان ورپسې دي لکه الله خوف علیهم او دوی مدا چې نو یاره په دی باندې ولا هم يحزنون او نو دی غمجن شي ويستبشرون بنعمت من الله خوشحالي کې دي په انعام د الله او فضل د الله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او یقینا الله رب العزت نزای کوي اجر المؤمنین بدل د مؤمنانو نور به تپرین بیا بعد وایو ان شاء الله